اوس په مسله عمل کول دا ستا خپله خوښه ده، ته پې عمل کې نه کې. ما دا مسله څو کاله بیان کړله، مسله دې باندې ځان پوه کوئ. د سهار دا ټیم منسوسي نه دی، ګورئ د سهار دا ټیم منسوسي نه دی. منسوسي دې ته وایي چې د دې کې نس راغلی، نس پکې راغلی چې په دې ټیم باندې لکه 4 بجې سبا به داخلېږي، پوکن 4 به داخلېږي. نه د قرآن آیات کې پوکن 4 راغلی، نه پیغمبر په احادیثو کې راغلی. دې کې څه راغلی؟ ما او تا ته وایي صبح صادق او صبح کاذب راغلی. او دا دومره مسله داسې مسله ده چې په بعضې خبرو صحابه کرام اهل لغتو، صحابه کرام عربو، او دغه عربو زما عزت منو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. دا آیات چې راغلی نو یو صحابي 2 تاره د خپل بالښت لاندې کېښودل، یو تور یو سپینو. سبا به کوي وي تر دې پورې چې تاسو ته سپین تار او تور تار ښکاره شي، نو هغه تور تار او سپین تار کېښوده. رسول الله مبارک ته چې پته ولګېدله ویې خاندل، ورته وایي ستا نه تکیه خو ډېره لویه ده چې سبا او بېګا د دې لاندې سنبال ساتلی دی. ور یاد وساتئ ښه، یو صبح صادق دی، یو صبح کاذب دی. صبح صادق چاته ویلی کېږي، صبح کاذب چاته ویلی کېږي. صبح کاذب د شپې چې کله دا سحر را نږدې شي نو د سحر نه مخکې د اسمان په دې کنارو باندې یو سپینه رڼا راشي، دغه سپینې رڼا پسې واپس توره تیاره راشي، نو دغه لومبنۍ سپینې رڼا ته صبح کاذب ویلی کېږي. او دا دویمه چې کومه سپینه د دې نه دغه تورې تیارې نه بعد بیا سپینه رڼا راځي او بیا دغه رڼا خورېږي، نو دې دویمې سپینې رڼا ته صبح صادق ویلی کېږي. اوس دا کله راځي نو هر چا خپل تحقیق کړی دی، هر چا خپل جستجو کړی ده، هر چا خپل کوشش کړی دی، هر چا خپل محنت کړی دی، د هغې مطابق یې بیا قول کړی دی. داسې نه ده چا انتظار کړی دی، کتلی دي چې دا سبا دا صبح صادق چې راځي نو د ده او د نور د راختو په منځ کې څومره ټایم دی، نو چا ته ښکاره شوی دی. او دا بیا د حالات، دا بیا د علاقو سره چې کوم دی نسبت راځي. بعضې علاقې ښکته وي، بعضې علاقې اوچتې وي، نو هغه تناسب سره په دې کې کمی زیاتې راځي. ګورئ ښه، څوک وایي دا نور دا به دومره نیزې وي، څوک وایي دا به دومره نیزې وي. بهر کې دا ځان له علمي بحث دی خو په هغې باندې نه سمه، په دې ځان پوه کړئ. څوک وایي چې د نور د راختو نه 1 ګنټه او 29 منټه مخکې دغه ټایم چې کوم دی سبا داخلېږي. اوس نور چې څه ټایم راخېږي د دې نه مخکې ټایم به وګورئ، 1 ګنټه او 29 منټه به وګورئ. څوک وایي 1 ګنټه او 20 منټه دی، څوک وایي 1 ګنټه او 10 منټه دی. د دې ټول قولونو ته به ګورئ. اوس ټیک ده چې یو سړي سبا پښمنۍ وکړو، د دې یو قول مطابق سبا داخل شو، خو د دې نورو مطابق لا سبا داخل نه دی، او تا مونځ وکړو، نو په دې یوه مسله ځان پوه کا چې د دې یو کس په قول باندې ستا مونځ صحیح دی، خو د دې نورو پولیس باندې لا وخت داخل نه دی، تا د وخت نه مخکې مونځ کړی دی، مونځ دې ټیک نه دی. او که ته وې چې زه پښمنۍ کوم او د 1 ګنټه او 10 منټه چې نور ته پاتې شي پښمنۍ به بند کړم. ولې؟ ځکه چې یو قول دا دی چې د نور راختو نه 1 ګنټه او 10 منټه مخکې سبا داخلېږي. نو بس بیا دې دلته چې کوم دی د دې یو سړي په قول خو ستا روژه ټیک ده، خو د دې نورو پولیس د روژه ګورې ټیک نه ده. تا چې کوم دی پښمنۍ په هغه وخت کې کړی چې کوم وخت کې سبا داخل شوی. اوس به کوو څه؟ د دې دپاره ښه طریقه څه ده؟ ښه طریقه دا ده چې روژه پښمنۍ مخکې وکړه، هغه 1 ګنټه او 29 منټه د هغې نه مخکې پښمنۍ بند کړه، او مونځ چې 1 ګنټه نور ته پاتې شي نو مونځ وکړه، چې نور راختو ته 1 ګنټه پاتې شي. مونځ دې په خپل ځای صحیح شو، پښمنۍ دې په خپل ځای صحیح شو، دنیا دې ښه شو، آخرت دې ښه شو. خو مونږ څه یو؟ مونږ وایو یاره پلانکي ځای کې 3 بجې د سهار مونځ کېږي او به درز غپه او هلته چې کوم دی لاړ شه وي هلته جمع اوږده غټه جمع ده، جمع به غټه نه په تا هم راغر کړه چې کوم جمع کوي په هغه هم راغر کړه. خو مونږ عبادت کوو نو بیا به ګورو د شریعت منشا ته به ګورو. او که ځان خلاصو نو ډېر خلک کوي زما نه چا سره په دې کې څه اختلاف نشته دی. اختلاف مې چې په کوم څه کې نه نقطه کې هغه نقطه هر کال بیانوم، بېډنګهای بیانوم، په بانک پیللی بیانوم. الحمدلله په خپل موقف باندې 3-4 کاله د خپل موقف مې راټینګ کړی دی. داسې مور راوړی نه دی چې ما سره په دې موقف باندې بحث وکړي، مور لا داسې راوړی نه دی چې ما سره په دې موقف باندې بحث وکړي. خو د چا تذلیل نه کومه، د چا تذلیل نه کوم، ټول مشران کشران د سر تاج ګڼم،
چې عالم دی د سر تاج ګڼم، چې د مدرسې طالب دی د سر تاج ګڼم، خو خپل موقف په خپله بیانوم. په دې کې چې کوم دی دغه نه کوم. دې د وجې نه احتیاط په دې کې دی چې موږ پښمنۍ په وخت بند کړو او د سهار مونځ لږ لیټ